أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت دا اهل کتاب ذکر کیږي چاوي ته الله کتاب را لګره دی او د کتاب علم ورسره مشته دی لیکن باوجود د دینا دا الله په کتاب دا و ایمان نشته دی الم تر ایتان لکتلی الذین کسانو تا او دو چې ورکړې شوی دی هغوی دا نصیبا یو ایسای یا نصیبا صبرخا من الکتاب دا کتابنا یؤمنون بالجبت یقین کئی دی بجادو منترو باندی الجبت اگر چی دی کی اقوال چی دی آغا کرن دی لیکن زیادہ صحیح معنی امام بخاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول راوڑی الجبت السحر جبت جیدار سحر توائی کوڑو منترو تا جادو تا یؤمنون بالجبت ایمان راوڑی دوی اعتماد و بھروسہ کئی دی الجبت بالجبت بسحر یعنی پکوڑو منترو باندی والطاغوتی او بہر حاغ الہ باندی چی آڑی دی دا اللہ دا کتابنا یعنی دا اللہ نے سوا ځان له نور الہان جوړ کړی دي دا وی خبره دا الله د کتاب په مقابله کې منی طاغوت ویل کې هغه چاته چې هغه سرکش دی دا الله د کتاب نه اورېدل دی نو دې دا هغه چا خبره منی اعتماد په کوي چې هغه د الله د کتاب نه اړای نو نن تاسو وګورئ د دور کې خلق دا هغه علماء خبرې مني چې هغه د الله د کتاب نه اړه او په قصو بس روان کړی دي او چې کوم علماء قرآن بیانې حق بیانې نو دا هغه نه خلق نفرت کوي ایتا ندی قتل یا کسانو تا چې ورکړې شوی دا هغه تا یو برخه د کتاب نه ایمان راوڑی دوی یعنی اعتماد او بھروسہ کئی دی بکوڑ منترو باندی او الطاغوتی او بطاغوت باندی یعنی پہا بچا باندی چی دا اللہ دا کتاب نیاڑی ویقولون اویدی للذین پحق دہا وی خلقو کی کفرو چی کفری کڑے دے یعنی دا اللہ کتاب نمانی هؤلاء دا کسان اهدا رسیدن کی دی من اللذین اهدا زیاد رسیدن کی دی من اللذین آمنو دا آغی خلقنا چی مانی راوڑے دے سبیلا سمیلاری دا حق لاری دا یعنی باوجود دا علمنا دا علماء بخبلم پکوڑو منترو باندی یقین کئی او دا داسې خلکو خبرې مني چې هغه د الله د کتاب نه یاړي او بیا چې کوم خلک د الله د کتاب خبره نه مني نو د هغه کافرو په باره کې دی وایي چې دوی د هغه کسانو نه چې د الله کتاب مني زیات چې د هغه په سم لار دي او په حق باندې دي نن هم تاسو وګورئ چې کوم خلک کوډي منتري مني نو آسه خو ځان ته موحدین وای حق پرست وای او ټول ته مشرکین وای او چې د جادو د کوډو منترو خبره راشي بیا هغه مشرکانو ته خوي صحیح وای او حق پرست چې هغه د کوډو منترو هغه صحیح صورت به تخای چې کوډي منتري سدي دا سداسي بلانه چې واسطه کوډي منتري او پوکي والی منتري وي او بس او بنا جوړ کې او د چانه بخر جوړ کې یا د یو شیز په هیئت کې به تبدیلی راولي ماهیت کې به تبدیلی راولي نه دا خو د لاسو صفایي شوق د بازی ټول دروغ فریب دي بس یو کېل تماشا ده د دې نه زیات د دې حقیقت نشته ده
نو چې کم خلق ورته دا صحیح خبره خوري نو هغوی باندې کفر فتوی لګوي او کم خلق چې دا کوډ منترو کې اثر مني نو هغوی ته وایي دا صحیح دي نو قرآن څه پرې خو دی نه دي دا مثلا الله بیان کړی دا چې کله ته حق بیانې نو علما هغه به د بدعقیده خلکو مرګرتیا کوي او ستا مخالفت به کوي اولئک الذین دا هغه کسان دي چې په کوډو منترو یقین ساتي د طاغوت خبره مني کافر ته وایي چې دا د مؤمنانو نه زیات په سم لار باندې دي اولئک الذین دا هغه کسان دي لعنهم الله لعنت کړه دې پدی باندې الله یعنی د خپل رحمت نه لري کړي لعنت عربی لفظ دې معنا د الله د رحمت نه لري کېدل و مَن يلعن الله او سوق او هغه سوق چې لعنت کوي الله فلن تجد له نصيرا وبنم ميت د پار د نصيرا مددگار نه به آسه پدې خوشفهمي کی چې یرا اکثریت زما سره ده من اکثریت بستا سمرګرتیا ہوگی او سب دې مدد کی مدد خو الله کوي ومن نصر الا من عند الله او دا الله خو تعالی لعنت دې چې په کوډ منترو کې دې اثر منلې ده او دا الله د کتاب کفر دې کړی ده ام لهم نصیب یاشتره د پار د دې برخا من الملک د بادشاہینا یعنی د دوی سره اختیار شته اختیار په ټول د الله سره د بادشاہي دا غلا ام لهم نصیب من الملک یاشتره د پار د دې د بادشاہینا صبرخا فیض الله فَإِذَنُّ پَدَغَ وَقِي لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا وَرْبَنَكِ بِي خَلْقُتَا نَقِيرًا فَقَدَرْ دَاغ قَتِي او داغ داغ چی دا کجوری دا ڈوکی پا بمبت باندی مخکر آغلو فتیل اغن ریتا نوس راغ نقیر دا آغی داغ تا یاغ قتی تا ہوئی چی دا دی کجوری پا دی شا باندی نریو اڑکیا ہوندکی دا او یو کتمیر قرآن صورت فاتر کی ذکر کرے دے آغا پوستا کی تو ہوئی چی آغا بدغ کجوری پا دی بمبتا باندی لپاس ہے نو دا دریوانا قرآن ذکر کری دی نو اللہ ہوئی دا دوی سر خوشتیم نا اختیار او کئی نو دا دغ کجوری پا بمبتا چی کم پا دی شا باندی اڑو کے غنطا کی داغ دے دا دغ داغ پا قدر بم چالا سور نکی دے پا چالا سور کی او نن خلقو لینو نا جوڑ لگولی دی جی سوک تعویز آلی او سوک تار آلی او سوک پیزان دم او سوک کوڑی کے او سوک منتری کئی دا آسے خوش کارو نہیں بدی کس نے کی گی سچے کئی اللہ کئی ام لهم نصیب من الملک یاشتد دا پارد دی صبر خد بادشاہینا فیض اللہ یعطون الناس نقیران فدغ وقی وربنکی خلقتا فقدر داغ داغ دا کجوری دا ڈوکی دا بمبتی ام یحسدونا یا حسد کئی بھی ام یحسدون الناس یا حسد کئی بھی دخل بسرا علاما پا آغ سباندی علاما پا آغ سباندی آتاهم اللہ چور کڑی دی آغوی تعالی من فضلی دفضل لخبلنا فقد آتینا آل ابراہیم الکتابان یقینا منور کڑا من انکو دا ابراہیم تا کتاب آل دا ابراہیم دا کتاب دا غب آل کی سوگو یعقوب علیہ السلام او دا غنا مخ کی اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیا یوسف علیہ السلام او دارنگی نور داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا ٹول دا غب آل کی فقد آتینا یقینا ورکڑو منگا آل ابراہیم الکتابا اولاد دا ابراہیم تا منن کو دا ابراہیم تا الکتاب کتاب والحکمتا او پوہ دخپل دین وآتیناهم ورکڑو ما دیتا ملکن عظیما بادشاہی لویا لگا یوسف علیہ السلام تا بادشاہی ورکڑی او دارنگ داود او سلیمان علیہ السلام تا یعنی دا آغا خلق ذکر دے چا آغا بیمان دا اللہ کتاب نہ منی نو یو خدا ہوئی مخ کی قرآن جی آغا خباست کم ذکر کرے ہو
پرونی سبق کې هغه بخل او بخل چې په خپل باندې بخل کوي او دارنګ بیا نور تم د دې بخل چې دی هغه وینا کوي. نو یو خدا شومان دی بخیلان دی چې د الله په لار کې مال نه خرچه کوي. او دویم صفت د دې قران دلته ذکر کو چې دا حسدیان دي د بل حالات چې دی هغه دی نه برداشت کوي. یعنی چې ولې دی غره دی ولې دی په دا باندې الله احسان کړی دی او دلې هر څور کړی دی. دا دو صفات د هغه چا دي چې هغه د الله د دین نه همیشه لري د ایمان نه وي وسګاري. ومنهم نباز الذين من هاغ سوق دي آمن به چې ایمان راوړل دي په دې کتاب باندې. ومنهم او باز الذين من هاغ دي صدعنهم چې په ډډه شوي دي د دې کتاب نه. وکفا بجهنم سعیرا او کافر جهنم سوزول کې دا سیور د لمبو دی چې هغه د دې لپاره د سيزلو لپاره کافی دی. دا سه خلق به بعض اشته دي چې هغه ایمان راوړي لیکن بعض هغه دي چې د الله د کتاب نه ډډه کوي او بدېږي. ان الذين بشکا کسان کفروا چې نه مني د الله کتاب کفروا چې انکار کوي بیا آیاتنا د آیاتونو زموږه سوف نسلیم زرد چې داخل بکوي نارا اور د جهنم تا. نو تصویر چې دا معمولی خبره ده چې د قران آیاتونه نه مني او ډېر په فخر سره وی چې جی فلانی روایت پر راغلی او ظالما روایتونه چې الله په کتاب باندې سواره کړی دي دا د پته نشته هغه تاریخ دی او دا وحی ده. په تاریخ او وحی کې تفرق نه کوي. هغه ستاون ته انسانانو روایت کړی دی او دا جبرئیل د محمد علی السلام په ځړ باندې راوړی دی. هغه ځواني دی او دا یقیني او قطعي ثبوت دی. باغې کې د غلطۍ امکان شته دی او په دې کې د غلطۍ امکان نشته دی بیا هم تفرق نه کوي. نو الله وایي چې فرق دی ونه کو د الله د کتاب انکار دی وکړو د حضرات او د شيوخ خبرې دی ومدلې نو د الله کتاب واورسوي دیتا تخویف اخروی وی. ان الذين بشکا کسان کفروا چې انکار کړي دي بیا آیاتنا د آیاتونو زمونږه سوف ان قریبا نسلیهم داخل وقدوی نارا اور د جهنم تا. کلما نو هر وقت ندجت چې پخیشي جلودهم سرمنی ددي چې دا سرمنی پخیشي وسوځي بدلناهم په بدل کې براوړو مونږه دغه جلودن سرمنی غیرها سوا دغه مخکینو سرمنونا. دا کوم سرمنی چې مخکې وي دا بلری کو او نور تازه سرمنی په پیراولو او دا اصول دی چې کله یو شی نرمي نازکی نو هغه تکلیف ډیر کوي او چې کله دې دغه تکلیف سره همختشي او عادي شي نو تکلیف کې بیا رو کمې راځي. الله وایي دا سرمنی به بدلی کو نور براولو لیذوق العذاب د پاره د دې چې مزه وسګي دا عذاب. ان الله بشک الله کان دې عزیزا ذرور حکیما حکمت والا. اوس بشارت اخروی هغه چاته بیانې هغه چا د پاره چاوي د الله کتاب منل دي او چې د الله کتاب سویری دي بیا ځان بدل کړي دي داغه مطابق هغه عمل کړي دي. او الذين امنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي یعنی د الله کتاب منل دي وعملوا الصالحات او عملونه خپل درست کړي دي یعنی د قران او سنت موافق او مطابق کړي دي. سندخلهم نظر د چې داخل وګو دي جناتین باغونو تا تجری بیگی با من تحتها الانهار لاندې داغې نولې خالدین همیشه بی فیها پدې جنتونو کې ابدا همیشه لهم د پاره د دې فیها پدې جنتونو کې ازواجن بیان بی مطهرتون خیپاگی وندخلهم او داخل وقدوی ظلن ظلیلا سوریا
ذلن سورتا ذلیلا د همیشه سورتا. سوري نه مراد چې د هغه د آرامونه د جنت دی. اوس د دې نه وروسته الله رب العزت هغه اصول او آداب ښیي چې باغې سره انسان جنت ته داخليږي. ځکه چې یو د الله کتاب په منی عقیده به د شرک نه پاکه، نو دویم معاملو صالحات د خپل اعمال اصلاح وکړي. نو اوس د هغې لپاره الله رب العزت د هغې نمونې ذکر کوي. ان الله بشک الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته، یعنی د مسئلې بیانول نه مخکې تاسو وګورئ تاکیدات په دې کې څومره دي. ان د پاره د تاکید او الله نوم د الله ولا راوړو د پاره د تاکید، او یامرکم امر راوړو د الله رب العزت د پاره د تاکید. نو بیا یې نه منې ان الله یقینا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تو ادل امانات چې واپس کوي امانتونه، یعنی چې دا چا حق ته هغه واپس کوي امانتونه الی اهلها حقدارو د هغې ته. دا مه وایه چې یاره دی به زما څه وکړي، نه دی خو د څه نشي کولی، خو یوه ورځ را روانه ده چې د خالق په مخ کې به ولاړې او بیا به ګورې وروسته ستومانې نو اوس هغه حق ورکړه دنیا کې. وَإِذَا حَكَمْتُمْ او کله چې فیصله کوئ تاسو بین الناس په منځ د خلکو کې ان تحکموا نو فیصله کوئ تاسو بالعدل په انصاف سره. دا مه ګوره چې دا سړی غټ د زمانه به خفه شي او یا دا زما رشته دار دی یا مې د دنیا مفاد دی وکړي. نه، همیشه چې فیصله کې نو د عدل او انصاف سره وکړي. او نن هر سړی مسلمان دی، د ته پته نشته چې مسلماني څه ته وایي. مسلمانی دې ته وایي چې د الله قانون به منې. وَإِذَا حَكَمْتُمْ او کله چې فیصله کوئ تاسو بین الناس په منځ د خلکو کې ان تحکموا نو فیصله کوئ بالعدل په انصاف سره. ان الله یقینا الله نعم ډېر ښه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې خپل کتاب کې. ان الله یقینا الله کان دې سمیعا خاوریدونکې بصیرا خلیدونکې. دا مه وایه چې الله دې نه اوري او الله دې نه ویني، هغه دې ټولې خبرې اوري او هغه دې ویني. یا ایها الذین آمنوا وخطاب کوي مؤمنانو ته او حکم کوي چې جماعت قائم کوي. ځکه اسلام دا د الله د دین بنیاد دی او اسلام چې دی دا د جماعت نه، جماعت ته سم او اطاعت نه دی. نو چې ترګما سم او اطاعت یو انسان نه کوي، لکه مشرکین مکه او دغه رنګ ټولو گمراه خلکو به وي ان انتم الا بشر مثلنا. تاسو خبره ولې مونږ جوړ تاسو هم متک انسانان دي. اننم داسې حسدیان شته دي او د ایمان نه نابلد خلک شته دي چې هغه وایي چې امیر خو زموږ متک سړی دی، د خبره ولې مونږ دا صحیح اله نه دی، دا اله نه دی، خدا حکم دی اله دی. ها یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی اطیعوا الله خبر او منئ د الله واطیعوا الرسول او خبر منئ د رسول د الله او اولی الامر منکم او صاحبان د امر چې ستاسو نه دي. فإن تنازعتم نو که وایي مراشي ستاسو څه جګړه او اختلاف راشي ستاسو فی شیء پس شي کې پس مسله کې فردوه نو واپس کوي دغه مسله دغه اختلافي خبره الی الله الله تعالی والرسول او رسول د الله تعالی. تپوس د الله د کتاب نه وکړه او د الله د پیغمبر ته اوس وایه څنګه نه چې د امیر صحیح وایي او که ته صحیح یې. چې قرآن او سنت څه وایي نو هغه بیا ومنه که نه، ته څنګه مؤمن یې. ان کنتم تؤمنون کوئ تاسو چې ایمان راوړی دی تاسو تؤمنون چې ایمان راوړی تاسو بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ذالک خیر دارنګې کېدل ستاسو. ذالک دا حکم چې کوم الله بیان کو قدا دې ومنو خیر لا ډېر بهتر دی و احسن تعویلا او ډېر ښایسته به انجام ده دی. سبحانک اللهم وبحمدک.